بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او ملګرو درګۍ شاملاتو هغه کور کې ولاړ یم کوم چې تاسو د نن نه تقریبا 3 میاشتې وړاندې یو پروګرام کتلی و چې زمونږ سره په هغې کې زمونږ کم یتیمانان بچیانو شهاب ماشوم او معذوره د هغوی د کور څونه ستونزې وې، د هغوی څومره مسلې وې. کور یې هم داسې و چې را پرېوتو پې او د روزګار هم داسې وسایل نه و، دوی ته روزګار نه و، سختې ډېرې زیاتې وې په ژوند کې. الحمدلله د یتیم اواز پروګرام چې کله وړاندې شو د اخلاص په پرده ستاسو هغه رالېږلې پیسې، ستاسو هغه رالېږلې خوشحالی تاسو کتلی په دویم قسط کې د دوی کور ته موږ څومره سامانونو ضروريات هغه راوړی و او دوی ته م یو هغه غټه لوډر رشکه راویستې و. الحمدلله د هغې نه بعد د دوی بیا دا ډیمانډ و چې په موږ باندې دا کور راغورځېږي. د دوی غوښتنه وه چې که چېرې زموږ دا کور برابر شي. الحمدلله یتیم اواز پروګرام د هغې رشکې نه د سامان نه بعد چې کومې پیسې د دوی زموږ سره پاتې شوي وې په هغې کې تاسو لیدی شئ نن په هغه کور کې ولاړ یم او دا کم ځایونه چې تاسو وینئ یوه کمره یې دغه ورته جوړه کړې ده الحمدلله او دا دویمه کمره ده، دغه درېیمه کمره ده، سره د برنډې چت الحمدلله. هغه زوړ کور به هم تاسو لیدی شئ چې په څه حالاتو کې و او دا اوس هغه نوی کور دی د دوی چې 3 کمرې کور سره د برنډې ورسره هغه وړوکی غونته کچن یې هم روان کړی دی، لږ کار پې پاتې دی. الحمدلله د یو کامیاب پروګرام نه بعد تاسو هغه پیسې په داسې ځای کې ولګېدې چې د بچیانو سر هم په سوري شو، هغه رشکی هم چلیږي، 3000 روپۍ هفته ورله راوړي. د دې کور هغه سفر پې مخ په وړاندې روان دی الحمدلله. د کور منظر به هم ستاسو سره ښیو او رشکه خو الحمدلله خو ډریور ایستي د چلی یې زنګ سره د مور زموږ ناسته را د دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو چې کور په څه طریقې سره ورسېد او دو مطمئن دی یا نه دی. رشکه دومره مزدوري کوي چې د دوی د کور په څومره وخت په ښه طریقې سره تېرېږي. دا ټول خبرې به ستاسو سره پروګرام کې شیر کوو. زموږ سره اوسئ. دا وخت کې زنګ سره زموږ مور ناسته ده، هغه بچیان زموږ سره ناست دی، شهاب ناست دی، کومه معذوره خور چې وه. السلام علیکم مورې. وعلیکم سلام. دا راته ووایه چې د اول خو د هر څه نه مخکې د اخلاص ټیم د طرف نه د هغې ټولو مسافرو د طرفه تاسو ته ستاسو د ټولو بچیانو ته د کور ستاسو ته ډېر ډېر مبارکباد درکړي. الله دې وبخښه، خدای دې سره ډېر ښه وکړه، خدای هم خوشحاله کړه، تاسو له دې خدای عمر او ژوند درکړي او خدای دې له روغ صحت درکړي، خدای هم خوشحاله کړه. څنګه چې تاسو ویلي وو هغه تور کور هغه زوړ کور چې کوم خو داسې حالات و، برګې ماتې وې، ټولې دیوالونه یې کمزور وي د راغورځېدو چې په دې ماشومانو راغورځېږي که نه. اوس خو الحمدلله کور ښه برابر شو، برنډه شوه، کمرې د 2 نه 3 شوې، نو په دې باندې خوشحاله یو. دا پیسې چې ولګېدې کمې دا په صحیح ځای ولګېدې؟ صحیح ځای ولګېدې. الله دې خوشحاله کړي او ټولو مسافرو له دې خدای خیر او ژوند ورکړي، ټول مسافر دې خدای د خیره سره خپلو کورونو ته راوستي. دا راته ووایه چې کومه رشکه درله موږ د اخلاص پروګرام د یتیم اواز پروګرام په ذریعه راویستې وه که نه، هغه رشکه چلیږي که نه، مزدوري کوي که نه، او د دې کور هغه حالات پرې روان شوي دي؟ او راځي په دویمه هفته راله ښه وړم راوړي، لوګان هر څه راله پرې راوړي، خدای هم خوشحاله کړه. او دا د مسافرو بس لاس امدادو زموږ سره یې وکړو غریبانانو سره، موږ هېڅ نه شو کولی، خو د هغوی هر څه راله وکړه، خدای دې خوشحاله کړي. څونه مطمئنه یې اوس کومه ورځ چې راغلي اوس تاسو د کور حالات هم ډېر ګډوډ و، د روزګار څه نه، اوس الحمدلله رشکه پیسې ګټي راوړي، کور جوړ شو، نو هغه مسافر دې په دعاګانو کې تر کومه حده به یادي چې زه د کمې پورې جمده یم د هغې پورې به زه دوی ته دواګانې کوم د خیره سره. خدای دې روغ لري او خدای دې په ډکو منګولو خپل کور ته راوستي کړي. هغوی هم ماشومان بچي پرېښي دي او مزدورۍ له تللي دي، خو چې زموږ سره د لاس امداد وکړو نو دی ډېر ښه وکړه او زموږ نور هېڅ وس نه کېده. ښه دا راته ووایه چې دا کور خو ماشاءالله ډېر زبردست جوړ شوی دی، ډېر ښایسته جوړ شوی دی، خو دا یو نظرمات یې چې پکې ما ولیدو که نه، نو دا نظرمات یې پکې د څه دپاره ځوړند کړی دی او دا مشوره د چا وه؟ دا هغه هلکان چې م کار له راوستي بس هغوی به پکې چېرته خوږ شو راوبلوېده چې ویې ورګه لږه څپیاکه پکې ځوړندوو چې دا مونږ د نظره
دغه غټه کمره ستا ده نور ښه څه خو نشته هغې ترګانو څه غوښتنه شته دا و درګۍ شاملاتو هغه کور تاسو لیدی شئ الحمدلله چې موږ پکې ولاړ یو او دوی هم د یو ښایسته چت لاندې یو زندګي تېروي ستاسو هغه یو روپۍ یو ریال یو دینار یو درهم هغه راغلی الحمدلله د اخلاص ادارې لا په یو داسې ځای ولګېدې زموږ د دې مور وینا هم تاسو واورېده چې رشکه راځي په دویمه هفته باندې حساب کتاب راوړي راشن راوړي الوګان راوړي اوړه راوړي سبزیانې راوړي که نور هم څه وي د دوی سره خپلې مرستې کوي او په هغې باندې د دوی د کور هغه سفر ډېر په ښایسته طریقې سره روان شوی دی او 3 کمرې دوی ته کور میلاو شو د تاسو شاته کتلی شئ دغه برنډه هم ده خو د دې نظر ماتې باندې چې مې دا کومه ذکر وکړو دا خو نه و په کار خو د مسافرو د خوشحالۍ دپاره ټول عمر مونږ د اخلاص په پروګرام د یتیم اواز پروګرام باندې مسافر جړېدلی دي نو دا اسې ستاسو د خوشحالۍ دپاره پکې مونږ تاسو ته یو وړوکی غونته کې نمونه وړاندې کړه الله تعالی دې تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي دې کور لا او لا تعداده کورونو لا تاسو د اخلاص په لار ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي دي او الله دې وکړي چې څومره تاسو د داسې کورونو دپاره د داسې یتیمانانو بچیانو دپاره کوششونه کوئ د هغې خپلې سختې مزدورۍ نه د هغې بچیانو د رزق نه یو نوڼی راشو کوئ او دې کورونو له خوشحالۍ ورکوئ نو الله دې تاسو له د دې بدله یو فصل یو بزر درکړي او د رب ذوالجلال نه مې هم دغه یو دعا ده چې الله دې زمونږ کم غیرتمند پښتانه وروڼه دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي الله تعالی دې د هغوی هر هغه ارمانونه پوره کړي چې کم د هغوی په زړه وي نن د دې بچیانو د خوشحالۍ تاسو لیدی شئ چې دوی څومره خوشحاله دي په خپل کور کې د خپل چت لاندې یو ښایسته زندګي تېروي او د یو عام انسان غونته کې ژوند تېروي دا د څه له کبله دا ستاسو د هغې یوې روپۍ د هغې یو ریال له کبله چې کومه تاسو رالیږلي وه او دې کور له ډېرې خوشحالۍ راوړي دي نو الله تعالی دې تاسو له هم ډېرې تېرې خوشحالۍ درکړي د کیمرامین عبید خان سره الیاس سهار لور که اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته